کا بخاری شریف داسې کتاب نه دی بعد اصح الکتب کتاب الله د کتاب الله نه پس عظیم کتاب چې دی په هو بخاری هغه بخاری شریف دی. بخاری شریف کې حدیث دی وایي نبی علیہ السلام مبارک اذا قام رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیبا اشتدت غضبه واحمرت عیناه كأنه منذر جيش. وایي نبی علیہ السلام مبارک چې به بیان ته ودرېده غصه به دومره ترخه شوه سترګې به سرې شوې ګویا داسې صحابو داسې کیفیت بیانو ګویا چې په موږ باندې څوک حمله کوي او نبی علیہ السلام غوسه دی. بعضې خلک اعتراض کوي وایي قاري صاحب جذباتي بیان کوي نو جذباتي بیان به کوم د پیغمبر نو صحیح منو. ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کس راغی وایي حضرت زوی مې جي ګوړه ډېره زیاته خوري. امام صاحب ورته وایي ښه وایي زه سبا یې راولم په سبا یې بیا راوسته یاره جي بیا ګوړه خوري. امام صاحب ورته زه سبا یې بیا راوله نن نیم پارې په درې مرض چې راوسته حضرت دته نصیحت وکړه ګوړه خوري. امام صاحب بچی را نږدې کړه د شفقت لاس یې پکې ښوده وایي بچیه ګوړه مه خوره ښه. دا پلار یې ورته وایي امام صاحب دا مسله او دا خبره به دې ورته مخکې کړې وه که نه اوس ورته څه وې درې ورځې پس. نو امام صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمیل وایي په لومبۍ ورځ چې تا راوستو نو په هغه ورځ کور کې خواږه نو ما د سنت طریقې دپاره ګوړه خوړلې وه نو چې ما په خپله ګوړه خوړلې وه نو ده ته به مې څه ویلي چې ګوړه وخوره یا به خبره کې تاثیر نو. او په دوی مرض چې تا راوستم په دوی مرض زه چا میلمه کړم ما بیا ګوړه خوړلې وه ما په دوی مرض څنګه ویلي و چې بچیه ګوړه مه خوره خبرې به اثر نه په خبرې کې به تاثیر نو. د هغې وجه دا ده ما خپله خوړلې وه چې په درې مرض تا راوسته ما نه وه خوړلې ګوره انشاءالله رب نه امید کوم د دې خبرې تاثیر ګوره. وایي هغه ماشوم ټول عمر کې بیا ګوړه ونه خوړه زما محترم امامتي. اوس خبرو ته توجه کوئ. ما ته والد صاحب تا نه تپوس کوم علم خو دې کړی دی وایي دا ووایه نوح علیه السلام تبلیغ څونه کړی ما نه نننۍ مسله وکړه ما جي قرآن کې الله فرمایي لبثت فیهم الف سنة زر کاله 1500 کاله کم زر کاله ما نه 900 کاله تبلیغ یې کړی دی. خبرې ته توجه کوئ. ما ته وایي ښه وایي دا راته ووایه په دا 900 کاله کې څونه خلک مسلمانان شو. ما جي اتیا یا 2 اتیا په 900 کاله کې اتیا یا 2 اتیا خلک مسلمانان کړه. پیغمبر دی بیا هم لګیا دی وایه ته څنګه د پیغمبر وارث چې یو سړی درته نیغ شه او ته جومات پرېږدې. ما ته والد صاحب جمله وفرمایله ما ته تا ته یو خبره کوم بچیه او تاسو ته هم وایم نصیحت په دغه باندې. وایي زموږ استاد د بخاري شریف وایي هغه به په درس کې په جړا شو نو طالبان به ورته رانږدې شو استاد جي ته ولې جاړې. وایي هغه به قسم دی په دې باندې جاړم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په طایف کې د خلکو نه ګزارونه خوړلي دي نبوت والا وینه ترې رابهېدلې ده او زه ناس بخاري ته یم قسم دی 50-60 کاله درس کې ماله چا د الله د رضا دپاره څپېړه هم رانه کړه زه به خدای ته خپل مخ څنګه ښکاره کړو په دې جاړم. مې خبره کوله چې خلکو یې قاري صاحب جذباتي بیان کې ډېر زیات تاسو له به د یو خبرې جواب در کوم ځکه خبرم کوم قسم دی په دا منبر د نبی علیہ السلام مبارک ناست یم بلا دلیل به خبره نه کوم د قرآن نه علاوه به خبره نه کوم د حدیث نه ما سوا به خبره نه کوم قول د صحابو نه ما سوا به په دا منبر او سره د دې پټکي د ځان نه خبره نه کوم. ها زما خبرې ترخې وي خو قسم دی چې د حقیقت نه ډکې ګورئ. بعضې خلک پرې خفه کېږي ډېر وی قاری صاحب جذباتی بیان کی راشه زما د پیغمبر بخاری شریف کولو کا بخاری شریف داسې کتاب نه دی بعد اصح الکتب کتاب الله د کتاب الله نه پس عظیم کتاب چې دی په هو بخاری هغه بخاری شریف دی. بخاری شریف کې حدیث دی وایي نبی علیہ السلام مبارک اذا قام رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیبا اشتدت غضبه واحمرت عیناه كأنه منذر جيش. وایي نبی علیہ السلام مبارک چې به بیان ته ودرېده غصه به دومره ترخه شوه سترګې به سرې شوې ګویا داسې صحابو داسې کیفیت بیانو ګویا چې په موږ باندې څوک حمله کوي او نبی علیہ السلام غوسه دی. بعضې خلک اعتراض کوي وایي قاري صاحب جذباتي بیان کوي نو جذباتي بیان به کوم د پیغمبر نو صحیح منو. و قسم دی چې په دا منبر داسې اثرات دي و دا داسې منبر نه دی د دې منبر اثرات داسې دي قسم دی چې درته پکې نه بیا پته ولګېږي تا ته به دې د نورانیاتو و د دې مسلې د نورانیاتو هغه چا ته پته لګېږي چې په دې باندې ودرېږي.
دا خو عام خبرې نه دي، وړې خبرې نه دي، او د منبر خبرې عام خبرې نه دي. وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دپاره چې مسجد نبوي کې منبر جوړ شو، نبی علیه السلام به د ونې په یو څرانګه باندې ناست و. وایي چې کله منبر ته وړېده د ماشومانو غوندې جړا راتله. نبی علیه السلام مبارک چې وفرمایل جړا څوک کوي؟ وایي د الله رسوله دا ونه جاړي. نبی علیه السلام مبارک راغی ونې ته نږدې شو. یا یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته نبوت والا غاړه واغسته. وایي ولې جاړې؟ هغې ورته ویل د الله رسوله ټوله هفته به زه په دې انتظار باندې وم چې ما باندې به نبوت والا جسم وجود کینی. د الله رسوله ټوله هفته به ما په دې خوشحالۍ کې تېروله چې نن به د الله پیغمبر په ما باندې کینی. الله د الله رسول هغه شی خو تا د ما نه قطع کړ، منبر دی جوړ کړ، دې وجې نه جاړه. نبی علیه السلام مبارک ځان ته رانږدې کړه، ونه یې ځان ته رانږدې کړه. وایي خفه کېږه ما، ته به ما سره په جنت کې یو ځای د ما محترم ټول. مونږ الله دې معافي وکړي، مونږ د ونې نه هم ګیا ګزرایو. قسم